دې وظیفې په برکت باندې محترمو الله پاک به تاسو دومره مالداره کړي چې تاسو بل چاته محتاجی نه الټه به داسې وي چې هلکه به راځي او ستاسو نه به پیسې غواړي یو قسم لا شاهانه ژوند لپاره محترمه د وظیفه وکړئ د هر قسم حاجت پوره کېدو لپاره د هر قسمه مشکل له ختمېدو لپاره د رښتې لپاره نو همدا وظیفه نن وکئ ډېره زیاته خاص او ډېره زیاته سپیشل وظیفه نن محترمو د اتوار ورځ ده نن محترم 19 شعبان المعظم دی د شعبان د میاشتې 19 تاریخ دی او د اتوار ورځ ده په دې ورځ باندې محترمو تاسو د وظیفه وکئ انشاءالله عزیز ستاسو جیب ستاسو بټوه دا د پیسو نه خالي کېږي نه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی زما د اسلام ډیرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندورونو دا وظیفه ډیره زیاته سپیشل ده د هغو غرونو دپاره د هغو خویندو دپاره کوم چې د مالی مشکلاتو شکار دي انشاءالله العزیز د وظیفې پیدا د وظیفې چې څومره محترم برکات دي تاسو به خپلو سترګو باندې دا به وینئ ځکه چې دومره ډیره زیاته سپیشل او ډیره زیاته خاص وظیفه ده محترمو یاد ساتئ محترمو دنیا ژوند دا د پیسو نه غیر تیریږي نه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته صحابه کرام رااله د الله رسول غریب ما ته څه وظیفه وښایه د دواړو جهانو سردار مبارک به ته وظیفه وښودله لکه تاسو ګورئ موږ کله کله توکل مانه مرانه کوو موږ توکل مانه داسې کوو چې بس پیسې به جیب کې نه وي بس یو کار باندې ورځه الله پاک به ټیک کوي صحیح دی الله پاک به ټیک کوي خو دنیا دارالاسباب د دې لپاره خامخا اسباب دا به ګورې ولا لکه څنګه چې به خلک راغله د حج دپاره لکه څنګه خلک به راغله د عمرې دپاره د شام نه به راغله ځان سره پیسې نه راغستلې او دا خبره به کوله چې نحنو اضیاف الله موږ د الله پاک د کور میلمانه یو موږ دا خبره به کوله موږ خو د الله پاک میلمانه یو نو الله پاک موږ له رزق راکوي موږ به څنګه ځان سره پیسې وړو ولې خیر خو دی نو د خلکو به ځان سره پیسې نه راوړي نو ورځ دوه درې ځان سره پیسې نه راوړلې بیا به د هغې نه بعد چې کوم اوبه خوراک څښاک به ورسره او ختم شو بیا به د هغې نه بعد غلاګانې کولې الله پاک د قرآن کې وایي چې وتزودوا تاسو ځان سره زاد راه راولئ پیسې راولئ فإن خیر الزاد التقوى محترم مسلمانانو د پیسې نه غیر سره ژوند تېرېږي نه په ګاډۍ ګرځېدل دي دغه رنګې کپړې کول دي کور خرچه ده نو دې لپاره به هممهال ذکر هم کې هممهال وظیفه به هم کې راځئ دعا کوو یا الله پاک څومره کسان بې روزګاره هغوی له روزګار ورکړي یا الله څومره کسان داسې چې هغوی نوکري نشته دی نوکرۍ په تکل کې دي یا الله نوکري ورکړي الله پاک څومره کسان داسې دي چې د کاروبار شوق لري او طریقې نه ورځي الله ښه مضبوطې طریقې ورله ذهن کې ور واچوه د چا کاروبار ټپي الله پاک کاروبار ورله ښه برابر روان کړه چا کاروبار نه یې ربه ورکړه وله څومره خلکو حاجتونه دي ربه تا ته معلوم دي حاجتونه پوره کول را څومره خلکو مشکلات دي ربه تمام خلکو مشکلات دا ختم کړه څومره کسان داسې دي بیماران دي ربه د هغوی بیماری دا ټیک کړه امین ثم امین چې محترمو زمونږ کې وظیفه ډیره زیاته انتهایي او ډیره زیاته مجرب وظیفه ده تاسو 1100 پیرې د استغفار ختم وکړئ نن 1100 پیرې استغفر الله استغفر الله دا ویلی شي او دغه رنګ دی پسې دا ویلی شي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه او دا کلمات ویلی شي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا ویلی شي په ټولو کې آسان دا دی استغفر الله استغفر الله استغفر الله به تاسو په دې ترتیب او په دې طریقه کار باندې مخکې وروسته به یو شپېرې درود شریف وایې او بیا به د هغې نه به تاسو استغفر الله او به تاسو 1100 پیرې وایې او بیا محترمو د هغې نه بعد دعا وکئ او دعا به خصوصي دعا کوئ داسې دعا چې خپل رب ته پکې تاسو جاړئ داسې دعا چې خپل حاجت د خپل رب نه وغواړئ مشکل تی ختمېدو لپاره د بیمارۍ د ختمېدو لپاره د رشته غوښتو لپاره انشاءالله هر څیز والله پاک اوکې کوي
کوشش وکړئ وظیفه د زړه نه وکړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.